حضرت صفوان بن سلیم رضی الله عنه فرمایي چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وسو چې آیا مؤمن بزدل کېدلی سي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې و. بیا عرض وسو چې ای د الله رسوله مؤمن بخیل کېدلی سي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې و. بیا عرض وسو چې ای د الله رسوله مؤمن درواغ وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمای چې نه. بل روایت دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې منافق سړی د درې علامات څخه پیژندل کیږي. اول چې کله خبره کوي درواغ وایي. دویم چې کله وعده وکړي په هغه وعده کې خلاف ورزي کوي. دریم چې کله امانت سره کښېږدي په هغه امانت کې خیانت کوي. قدرمنو مسلمانانو، نن درواغ څومره عام دي چې په هره خبره کې انسان درواغ وایي. تاسو خپل سوچ فکر ووي، ماخستن د ځان سره محاسبه وکړي چې نن د ورځې ما څو ځایه درواغ ویلي دي. حضرت امام مالک رحمه الله فرمایي چې کله ما ته دا خبره ورسېدله چې د لقمان حکیم رحمه الله څخه پوښتنه وسوه چې ته دغه مقام ته څنګه ورسېدلې؟ حضرت لقمان حکیم رحمه الله فرمایله چې د درې شیانو د وجې څخه الله پاک ما ته دا مقام راکړي. اول صدق کلام، یعنی ما په خبرو کې رښتیا ویله. دویم په امانت کې ما خیانت نه کاوی. دریم لایانی، یعنی په زول خبرې ما پرېږدولې چې کوم شي معنا نه درلوده، فضول او فضول ګپې، فضول خرچې د لایاني شیانو څخه ما ځان را کنټرول کړی و. الله پاک ما ته دا مقام راکړي. قدرمنو، تاسو سوچ فکر ولګوئ. یو مجلس، یو ځای د غیبت او د درواغ څخه خالی نه دی. په هره خبره کې انسان درواغ وایي. ګسه که ګپه یې، ګپ هم انسان کوي درواغ کې ووایي وایي ما ستا سره ګپه کوله، دا هم درواغ دی. که چیرې څوک وکشني ته خالي لاس ونیسي، هغه خطابات سي دا خوږه واخه، لیکن په لاس کې شی نه یې خالي لاس، دا هم دوکه ده او درواغ دی. نو پکار دی چې انسان د درواغ څخه ځان را کنټرول کړي، صفا او د رښتیا عادت جوړ کړي.